د بلاک شناختی کارډونو حوالې سره د پارلماني کمیټې وړومبی غونډه به د ګل پروز کیږي. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا مسلمانانو خلاف کارروای باندې قومي اسمبلی کې سخت احتجاج شوی او غوښتنه شوې چې حکومت دې په دې حواله پالیسي بیان ورکړي. د قومي اسمبلی غونډه د ډیپټي سپیکر مرتضی جاوید عباسي په مشرۍ کې وشوه. په دې مهال ایوان خبر کړی شو چې راتلونکي ګل پروز به د بلاک شناختی کارډونو په هکله د پارلماني کمیټې وړومبی غونډه کیږي چې پکې به د پارلمان غړو تحفظات او بلاک شناختی کارډونو دوباره کلاولو لپاره مشاورت کیږي. ډیپټي سپیکر ایوان ته وویل چې د کمیټې کې به آفتاب احمد خان شیرپاو او غلام احمد بلور د خیبر پختونخوا نمائندګي کوي. اجلاس کی پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف غړو ډاکټر نفیسه شاه، صاحبزاده طارق الله او شیرین مزاري د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د مسلمانانو په ضد پالیسو باندې سخت ټکونه وکړل او غوښتنه وکړه چې حکومت دې د ریاست پالیسۍ حوالې سره بیان ورکړي یا د ایوان په اعتماد کې واخلي. اجلاس ته دا هم ویلی شوي دي چې کویلې سره پیدا بجلی نه ماحول ته سخته خطره ده او انساني ژوند لپاره هم دا ډیره نقصاندی ده. وفاقي وزیر زاهد حامد پوینټ آف آرډر باندې وویل چې حکومت دې حوالې سره بجلی پیدا کوونکي 4 منصوبو باندې نظرثاني کړې ده. اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې لخوا جاری شوي بیان کې ویلي شوي دي چې ډونالډ ټرمپ انتظامیې د پاکستانیانو متعلق ویزا پالیسۍ کې هیڅ قسمه بدلون نه دی کړی. د سفارتخانې بیان لخوا جاری شوي بیان کې ویلي شوي دي چې پاکستاني وګړو باندې امریکای ته د داخلېدو په اړه بندیزونو په حواله رپورټونه بې بنیاده دي. ترجمان دا هم ویلي دي چې پاکستان متعلق واشنگټن انتظامیې هیڅ قسمه هدایات نه دي جاری کړي او نه پاکستاني وګړو امریکای ته په تګ باندې بندیز لګولی شوی دی. بیان کې زیاته کړې شوې ده چې د زیارت پروز هم د معمول مطابق پاکستاني وګړو له د امریکای ویزې جاری کړې شوي دي. د وفاقي وزیر قانون زاهد حامد په مشرۍ کې د پارلماني کمیټې غونډه شوې چې پکې د قومي احتساب قانون جاج اخیستی شوی دی. د پارلماني کمیټې غونډې نه پس میډیا سره خبرو اترو په وخت د وزیر قانون زاهد حامد وینا وه چې غونډه کې په متفقه توګه د قومي احتساب بیرو په ځای د قومي احتساب کمیشن جوړولو فیصله شوې ده. زاهد حامد وویل چې د قومي احتساب کمیشن چیرمین به د عدلیې یا د بل ادارې نه وي ولې تر دې دمه دغه فیصله نه ده شوې. هغوی دا هم وویل پکار ده چې د نیب مقدمې پلټنه بلې تفتیشي ایجنسۍ وکړي کوم چې به د کمیشن لاندې کار کوي او دا چې د نیب مقدمو اورېدنه به هم د ډسټرکټ اینډ سیشن جج کوي چې تقرري به یې چیف جسټس کوي. وزیر قانون زاهد حامد زیاته کړه چې راتلونکې غونډه کې به د کرپشن او کرپټ سروسز تعریف په باب له سلا مشورې قبولې شي. خیبر پختونخوا کې دا وخت د 21 کرپټ افسرانو په ضد تحقیقات روان دي. د اوبو او بجلی قایمه کمیټې غونډه کې انکشاف. د غونډې نور تفصیل د اشفاق بنگش په دې رپورټ کې. قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی اوبو اور بجلی غونڈہ کے ایڈیشنل سیکریٹر عمر رسول پیخور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے کرپٹ اہلکاروں خلاف آغا وقت اخپلا خلاق کو لاؤکڑا چکلا ایمین جنید اکبر پا غونڈہ کے دا برطرف افسرانو تا پوس اکڑو بغیر صلاح وجہ ولی برطرف کڑی شوی دی. عمر رسول قائمہ کمیٹی غونڈہ تا اویل چھ محکمے کے کرپٹ افسرانو اہلکاروں خلاف کروائی بندے خلق ایرے دل ولی چې افسرانو ته د سیاسي اثر رسوخ حاصل دی. عمر رسول اویل چې دا وخت یو اویا کرپټ افسرانو خلاف انکوائری روانه ده چې پکې 14 کرپټ افسران برطرف کړي شوي دي. هغه کرپټ افسرانو خلاف اولس نه اور بلنګ کې غټ غټ کرپشن ثبوتونه هم حاصل شوي دي او دا وخت هغوی عدالت ته هم تللی دي چې خپله نوکري بچ کړي. عمر رسول غونډه ته وویل چې د ایکشن وروستو اوس بهتري راغلی دا او بل خوا هغه ویل چې اوس په فوټو ریډینګ سره اور بلنګ سیستم کې مکمل بهتري راشي. د یو سوال په جواب کې ایډیشنل سیکریټر عمر رسول وویل چې خیبر پختونخوا کې کونټا کلچر چې سو پورې نوي ختم شوی تر هغې دا لوډ شیډینګ نشي ختم کیدی. اشفاق بنگش، خیبر نیوز، اسلام آباد. د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزیر احسن اقبال ویلي دي چې سپیک منصوبې سره پاکستان د نړیوال سرمایه کارۍ په نقشه کې شامل شوی دی او دا چې تعلیم شعبې ته وده ورکولو لپاره هم حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
सरकारी खबरी इदारों तरमखा द मनसूबा बंदे और तरक्की वज़ीर एहसन इकबाल वाशिंगटन के द अमरीकी खारिजा महकमे और नड़ीवाल तरक्की लपारा अमरीकी इदारे चारवाको सरा लीदका तकड़ी दी। एहसन इकबाल द माशी पर मख्तग लपारा द हुकूमत लखवा पोर तकरीशी वी गामुन पहकला अमरीकनी चारवाको ता ब्रीफिंग वर्कड़े वही लीदी इक्तिसादी इस्लाहात वजह पाकिस्तान एशिया के पतेज़े सरा पर मख्तग कौन की मीशत जोड़ शवे दे हाँ ज़्यादा तकड़ा चे इक्तिसादी राहदारे लवजे पाकिस्तान द सरमायाकारी लपारा खसूसी अहमियत खपल करे और अमरीकनी चारवाको ने गोख्तना उकड़ा चे द इंसानी वसाइल तरक्की लपारा दे पाकिस्तान सरा अमरस्ती उकड़ी। मुलाकात पर वक्त पाक अमरीका नॉलेज राहदारे बांधे तरदे दमा शिवी अमल दरामद जायजा हम आगस्ते शवेदा। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ त पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी मशर महमूद खान अचकज़ई तरमंज़ लितकात शिवी चिपके पर बेलो बेलो चारो द खबरो अतरो बदलून शविदे दुआनो मिशरान तरमंज़ मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद के तरसर शविदे। मुलाकात दौरान वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी मशर महमूद खान अचकज़ई मुल्क के रवान सियासी हल ज़लोबान गौर शविदे। सरचिनो वैनादा च महमूद खान अचकज़ई मुलाकात के कबायली सीमें खैबर पख्तूनख्वा के द शामिल हवाले सरा वज़ीर-ए-आज़म द खपलो अंदेखनों न खबर करे और दाई एक तरफा गाम गर्जवले दे पदे मुका वज़ीर-ए-आज़म महमूद खान अचकज़ई ला बावर वर्कड़े चे दासे किस्म गाम पोरता न कवलो बांधे बटोल सियासी गुंदुना बावर के अगस्तलिशी वफाकी हुकूमत लड़ के मुख्तलिफ गामुनो अगस्तोलास हम भोरे कड़े दे। पीपास द पाकिस्तान द टोलना गढ़ द माजुरानो सरकारी अस्पताल दे कुम तचे द टोल मुल्क नौ पर खासा तोगा द फाटाना पलवे अशमेर की मरीजान राउड लिखीगी। तफसील द गुलहैन बाजोड़ी पदे रिपोर्ट के द हयाताबाद पीपास द पाकिस्तान द टोलना गढ़ द माजुरानो अस्पताल दे कुम तचे रोजाना पसौन मरीजान राजी और द हगोई इलाज मुआलजा कोलेशी दिमुंगा दे अस्पताल ता रोजाना कम अज कम 2.5 नवाले 300 मरीजान दलता मरीजान मुंगता हर आगा माजूर राजी चे आगा जिस्मानी तौर बाने माजूर फिजिकल डिसेबल वर्तवेले शी पा आगे की आगा कसान चे देचा पा बम ब्लास्ट के या पा एक्सीडेंट के या दी शुगर पर वजह बांधे लाश कटशी या अखपा कटशी दिन अलावा पैदाइशी तौर बांधे चुकुम माशुमान माजूर पैदाशी आगा जहनी माजूर भी या जिस्मानी माजूर भी दे अस्पताल था द टोल पाकिस्तान ना और खास तोगा द कबायली सिमुना पलवई शमेर के मरीजान राजी कुम चे पर मुख्तलिफो पेखो के दखपो और लासुना माजूर शिवी दी زه کور می جنسیم ما دماغا وشو زما بخاو کې کار فرسترګه ما زخمی شو بالکل مو تا خپل سونه جوړو د مختلف دي کې مختلف قسمه ټیکنالوژیز وی او کوم مریض ته چې کومه ټیکنالوژي کوم ډیزاین ضرورت وي هغه کلینیکل ایکسپرت دی هغه پرسکرپشن کوي او هغه مطابق مونږه هغه تا ورکو पीपास अस्पताल के द मरीजानो इलाज मुफ्त यानी वीडियो कोलेशी द कुम नचे रागली मरीजान हम ढेर मुतमईन दी تم سندلو کې رسوړې پیراوت و بیا کینسر شو بیا ډاکټرانو ویل دا لري کوي دا خراب ده بس بیا مې لړ کدي अस्पताल ته راغلی مسلاج شروع کړی دی دلته کې زما ډیر ښه علاج شروع دی په بلوچستان کې په نایټو ټینکر باندې حمله شو هغه سره زمون غاړه په خوا کې درېدو هغه سره زما په کړ شو او هغه سره زخمی شو د अस्पताल کې نه یوازې په مختلفو پیښو کې د جوړبل شو مریضانو علاج کیږي بلکې د پیدایشي معذورانو او پولیو رنځکار ماشومانو علاج هم په ترجیحي بنیادونو کیږي دا د حیات آباد د پیپاس د معذورانو अस्पताल دی چرته چې د نور پاکستان نه علاوه زیاتره مریضان د فاټا ناراضي او دلته خپل علاج کوي کیمرامین فرحان الدین سره ولحیان باجوړې خیبر نیوز پیښور नेपरा द बिजली नरखों की कमी नोटिफिकेशन जारी करो यो यूनिट बिजली 22 रुपए 20 पैसे अर्जाना करे शुआ द नेपरा लखवा जारी करे शवे बयान के वैली शिविदी ची बिजली नरखों की ओक्सनी कमी दिसंबर में आज फ्यूल एडजस्टमेंट मत के शबेदे नोटिफिकेशन के वैली शिविदी ची द बिजली यो यूनिट नरख 22 रुपए 20 पैसे अर्जान करे शवेदे और देख गठबा सार्फिन तरातन के बिजली बिल के रसवलिशी द नोटिफिकेशन इतलाक पर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और देने अलावा ज़राई ट्यूबवेलों बांधे कीगी
کورنو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان ویلي چې ترهګرو هیڅ یو مذهب سره هم تعلق نشته نو ځکه هر ګیرېواله سړی او حجاب اچونکې زنانه ته ترهګر په نظر کتل یو غلط سوچ دی دا خبرې هغه اسلام آباد نیشنل ډیفینس یونیورسيټي کې سیمینار ته د وینا په وخت باندې کړي دي د چودھری نثار علي خان وینا وه چې د سکیورټي جدا او سیاست جدا مسله ده ولې منطقه کې سیاست او سکیورټي یوه مسله حسابولو تاثر عام شوی دی کوم چې یو غلط څیز دی هغه مخکې وویل چې مغرب او سویلي ایشیا کې د سکیورټي تناظر او ضرورتونه مختلف کیدی شي ولې د سکیورټي مطلب هرگز دا نه جوړیږي سرحدونو بندولو په صورت کې ملک محفوظ جوړ کړی شي چودھری نثار وویل چې امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د حکمنامې په وجه اسلامي نړۍ ته منفي پیغام تللی او دریځ یې خپل کړی دی چې هر ګیرېواله سړی او هر حجاب اچونکې زنانه ته ترهګر په نظر کتلو تاثر غلط دی پاکستان لپاره د یورپی یونین سفیر د داخله چارو وزیر چودھری نثار علي خان سره لیده کاته کړي ورسره د افغانستان او سیمې په صورتحال په شمول د شریکې دلچسپۍ په نورو معاملو خبرې کړي دي ملاقات وروسته جاري شوي اعلامیه کې ویلي شوي دي چې دواړو مشرانو د سټریټیجیکي شراکتدارۍ په شمول پاکستان او یورپی یونین ترمنځ اړیکې نورې پراخه کولو باندې خبرې اترې کړي دي ملاقات پر مهال د یورپی یونین سفیر غیر قانوني سمګلینګ مخنیوي او د ترهګرۍ خاتمې لپاره د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې ده په دې موقع چودھری نثار وویل چې د ترهګرۍ ناسور ختمولو لپاره پاک افغان پوله باندې موثره بارډر مینجمنټ ډیر ضروری دی دې لپاره پاکستان اقدامات شروع کړي دي او د عمل به کال 2020 پورې مکمل کړي شي داخله وزیر دا هم وویل چې د نوي قانون مطابق پاکستان کې 500 نه سیوا ان جی اوز ته NOC ورکړې شوې ده او باقي پاتې ان جی اوز ته به د اجازت ورکولو عمل په 6 میاشتو کې ترسره شي ایشیائی ملکونو کې پاکستان کې ټولو نه زیاتې ټرافیکي پیښې رامخې ته کیږي او یو رپورټ تر مخه کال 2014 نه تر 2014 دوران 50,000 نه سیوا کسان په حق رسیدلی دي د یوې خبري ایجنسۍ رپورټ کې ویلي شوي دي چې پاکستان کې 1300 کالو راځې ټرافیکي پیښو کې یو په 2 اضافه شوې ده رپورټ کې ویلي شوي دي چې کال 2014 نه تر 2014 دوران د پاکستان مختلف برخو کې 19,400 ټرافیکي پیښې رامخې ته شوي چې پکې 50,400 کسان په حق رسیدلي او په زورګونو شوبل شوي دي د رپورټ وروسته ماهرینو ویلي چې ټرافیکي پیښو کې اضافه زیات یوټرنز او سړکونو غلط ډیزاینینګ له وجې رامخې ته کیږي ماهرینو دا هم ویلي دي چې تیز رفتاري غلط ډرایوینګ او د ټرافیک سنګلز ناپوهي هم د ټرافیکي پیښو اضافي وجوهات دي خبرونه کې نور خبرونه او ریپورټونه هم لرو خو د وړې شان د مینه پس خبر نیوز سره اوسئ د وزیر اعظم مشیر انجینیر امیر مقام ویلي دي چې د تحریک انصاف نظریاتي کارکنانو په مسلم لیگ نون کې شاملېږي عمران خان خپله پارټي نشي سمبالولی او د پاکستان د بدلون خبرې کوي دا خبرې انجینیر امیر مقام د شانګلې پورن سیمه کې جلسې ته خپله وینا کې کړي دي امیر مقام وویل چې نن د نواز شریف سره د خلکو مینه دومره زیاته شوې چې د تحریک انصاف مهم مشران په مسلم لیگ نون کې شمولیت اختیاروي امیر مقام زیاته کړه چې د عمران خان غلطو فیصلو له وجې د تحریک انصاف کارکنان تنګ دي او عمران خان بیا هم د یو ډکټیټر په رنګ په خپله غلطه فیصله ولاړ دی دا امیر مقام وینا ده چې نواز شریف ملک د پرمختګ په لور روان کړی او د دې پته به عمران خان ته د 2013 ټاکنو کې ولګي چې کله د ملک په 4 صوبو او وفاق کې د مسلم لیگ نون حکومت راشي دغه جلسې ته د تحریک انصاف نه نوي شامل شوي د صوبایي اسمبلی پخواني امیدوار امداد الله درانی او جاوید خان وینا وا چې موږ د نظریې له وجې په تحریک انصاف کې شامل شوي وو ولې تحریک انصاف کې نظریه نشته او ټول مشران یې په کرپشن کې ککړ دي د صوبایي حکومت په خصوصي هدایتو ملکنډ انتظامیې د کټ او سکریپ گاډو په ضد اپریشن کړی او مختلف مصري خانونه یې په سونو ګاډي په قبضه کې اخیستي او ککړ تنان یې جیل ته لیږلي دي د ملکنډ ډویژن د نورو ضلعو په رنګ ملکنډ کې هم د غیر قانوني کټ گاډو خلاف اپریشن شروع کړی شوی دی چې پکې د لیویز ځوانانو په شمول سکیورټي فورسز هم برخه اخیستې او په ډومبي مرحله کې د بټخیلې او درګۍ په بیلابیلو ورکشاپونو چاپې وهلي او د دوران یې نیم او روغ گاډي په قبضه کې اخیستي دي د ملکنډ ډیپټي کمشنر ویلي چې د کټ گاډو کاروبار کول غیر قانوني عمل او د حکومتي ریټ چیلنج کول دي او دغه خلکو خلاف به سخته کارروایي کولی شي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن د لارې په تجارت کې روز تر ورځه کمې راغلې د کومې بنیادی وجه چې د افغان کسټم لخوا د زیات فیس غوښتنه او سخت چیکینګ دی د عبدالمتین اچکزی دا رپورټ د پاکستان د افغانستان په تجارت کې ډیر کموالی راغلی دی چې د پاکستان د لارې سبا او افغانستان ته افغان ترانزیت نور د افغان تجارانو مالونه بکلو چې په هغه کې به وړه برا نور داسې ضروري سامانونه به د دې ته په ټرکانو کې رسېدو چې په هغه کې ډیر کموالی راغلی دی چې د افغان تجارانو مخه اوس و نورو ملکو ته سوې ده چې افغان ترانزیت کې د دې سره سم د سمه کمی راغلی دی چې دغه لار بدله سوه چې د دې وجه څه ده چې په دې متعلق د چمبر اف کامرس پخوانی نایب صدر وویل تاسو د خبر نیوز ډیره مهرباني ډیر شکریا تیر وار هم تی دا ټریک چلولی چې هغه زموږ ډیرې ستونزې حل کړي د دې لویه وجه دا د یو وجه د کراچي پورټ دی چې پر هغه باندې کانټینر ایگزامینیشن ته ځي او گرین سیګنل او سیل ویریفیکیشن کوم وخت چې دا کانټینر دوري ولاړ سي دا کانټینر هلته شوه کیږي خلاصیږي مالونه راکښته کیږي په دې کې کانټینر وخت هم خوري او اضافه مصارف هم پر راځي نو پر دغه باندې افغاني تاجر دا فکر کوي چې دلته زموږ کانټینر ځنډیږي او اضافه مصارف پر راځي دویمه لو وجه دا ده لکه دلته چې تاسو وینئ دا کانټینران ټول ولاړ دي دا کانټینران ټول تقریبا نن درېیمه ورځ ده د پاکستان د کسټم د چمن د کسټم څخه کلیر سوي دي د افغانستان پوله ته د افغانستان ګمرک ته ولاړ دي د افغانستان په ګمرک کې مشکل دا دی چې یو ځای لږ تنګ دی دویم مشکل دا دی چې هلته کم ترازو دی یا کانټه ده هغه کانټه یو موټر شل منټه تقریبا پر هغه باندې وخت لګیږي نو په دغه وجه باندې دا کانټینران دلته 15-16 ورځې ودرېږي و 8 ورځې پر کراچي باندې او بلې خواته د افغانستان د کشتم یا د افغانستان د فورسز د لوري څخه زیات تنګول ورکول کیږي چې په دې وجه باندې زموږ د ټرکانو یا زموږ د تجارانو مخه و نورو ملکو ته وسوله بنده یقینا 40% کمی پکې راغلی دی چې نورو پورټو ته زموږ د پاکستان څخه مالونه اوښتي دي په دې کې واقعیتا دغه مشکلات دي چې خو دوی د دواړو مملکتو څخه مطالبه وکړه چې فوري تور دي دغه مسلې حل کړي خو دلته و تجاران ته زیاتې ستونزې رامخته سوي دي د کیمرمین محمد صادق سره عبدالمتین اچکزی خیبر نیوز پاک افغان بارډر چمن بولان میډیکل کمپلیکس کوټه کې د بلوچستان نرسز ایکشن کمیټې لخوا احتجاج روان دی چې حکومت څخه 14 غوښتنې لري نور تفصیل د سمد شبنم په دې رپورټ کې د بلوچستان نرسز ایکشن کمیټې له لوري د کوټ بولان میډیکل کمپلیکس کې احتجاج روان دی چې له حکومت څخه 14 غوښتنې لري چې په هغه کې د تنخوا ډیرولو ګریډ لوړولو میرج کالونی ورکولو او داسې نور غوښتنې لري نرسان وایي که څه هم موږ خپل یونین لرو خو یونین زموږ د حقوقو لپاره هیڅ کار هم نه کوي بلکې ځینې نرسان خپل شخصي ګټې پکې ترلاسه کوي خو حکومت باید چې زموږ 14 غوښتنې پر ځای کړي احتجاج इसी वजह से कर रहे हैं लेकिन हमारा एहतजाज पुरअमन होगा हमारी वजह से ना पेशेंट डिस्टर्ब होंगे ना हमारी वार्ड डिस्टर्ब होंगी हम लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे और हम लोगों ने जो शेड्यूल बनाया हुआ है एहतजाज का वो हमारा उसी तरह रहेगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती 6 तारीख तक हम लोगों ने ये रैली निकालने का प्रोग्राम है और उसके बाद फिर हमारी 2 घंटे की स्ट्राइक होगी हमारी डिमांड सर्विस स्ट्रक्चर है और हेल्थ प्रोफेशनल लॉस है और रिस्क लॉस है और मैरिज कॉलोनी क्योंकि जो मैरिड स्टाफ हैं यकीनन उनके बच्चे हैं और हम लोग चाहते हैं कि दूसरे सूबों से आई हुई हैं और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें अकोमोडेशन दे और इसलिए हमें अकोमोडेशन भी चाहिए मैरिड स्टाफों के लिए نرسان وایي چې موږ د کانګو وایرس او ایډز ناروغي باندې بوخت ناروغان ته ستنې لګوو چې له دغه ناروغانو څخه نرسانو ته هم ناروغي رسېدلی سي خو د هغه باوجود موږ ته هیلث پروفیشنل الانس او ریسک الانس نه راکول کیږي کیمرامین سلمان سنی سره سمد شبنم خیبر نیوز کوټ امریکی د ایران بیلسټک میزایل آزمایښتې مذمت کړې قومي سلامتیا لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ صلاحکار مایکل فلن ویلي دي چې د ایران میزایل تجربې امریکا او د هغې علاقايي اتحادي هیوادونه په خطر کې اچولي دي وائٹ ہاؤس کی میڈیا بریفنگ په وخت مایکل فلن ویلي دي چې ټرمپ انتظامیه د هر هغه ګام مذمت کوي کوم چې د مشرق وسطا په شمول د نورو هیوادونو سلامتیا لپاره د خطرې سبب ګرځي د هغه ویناوه چې نن نه تهران انتظامیه ته په سرکاري توګه نوټس ورکوي چې آینده لپاره د دا قسمه ګامونه پورته کولو څخه ډډه وکړي
مایکل فلن زیاته کړی چې ایران کال 2015 راځي امریکا او نور هیوادونو سره شوي جوهري سمجوته په خطر کې اچول غواړي ولې باراک اوباما انتظامیه د ایران خلاف سخته رویه خپلولو کې پاتې راغلې وه. د جرمني چانسلر انجیلا میرکل او د ترکی صدر رجب طیب اردگان ترمنځ انکره کې ملاقات شوې چې پکې د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او سیمې په صورتحال خبرې شوې دي. د جرمني خبري ادارو تر مخه د یورپي یونین سرمشریزه کانفرنس شروع کېدو نه یو ورځ وړاندې د جرمني چانسلر انجیلا میرکل د ترکی دوره کړې وه. انکره کې د دغه هیواد صدر رجب طیب اردگان سره لیده کاته کړي دي. ملاقات پر مهال جرمني او ترکی ترمنځ مختلف شعبو کې همکارۍ زیاتولو په شمول د سیمې او د نړۍ سکیورټۍ په صورتحال هم خبرې اترې شوې دي. دغه رنګ دواړو مشرانو ترمنځ د ترهګرۍ خلاف روان جنګ او مهاجرینو په معامله هم د خیالونو بدلون شوی دی. ریکس ټیلرسن د امریکې نوي خارجه وزیر د څوکۍ سوګند پورته کړی. امریکې سېنټ د خارجه وزیر په حیث د ریکس د نوم منظوري ورکړې وه. تفصیلاتو مطابق امریکایی سینٹ کې نامزد خارجه وزیر ریکس په حق کې 56 او مخالفت کې 43 ووټ اچولی شوي وو. د خبري ادارو تر مخه ریپبلیکنز پارټۍ 52 سینیټرانو علاوه ډیموکریټ پارټۍ 3 او یو آزاد غړي هم د ریکس په حمایت کې ووټ اچولی دی، ولې ډیموکریټ پارټۍ 43 سینیټرانو هغه په مخالفت کې ووټ کاسټ کړی. څرګنده دی چې د ایکزون موبل کارپوریشن پخوانی سی ای او ریکس د روس سره د غوره اړیکو ساتلو مرستیال ګڼل کیږي او په دې وجه هغه باندې سختې نیوکې هم شوې وې. د برطانیې پارلیمنت حکومت له اجازت ورکړې چې یورپي یونین نه لارې جدا کولو لپاره د مذاکرات شروع کړي. حکومت لخوا پارلیمنت ته وړاندې کړی شوي یورپي یونین نومي بل باندې 3 ورځې بحث وروسته رای شماري شوې ده. ایوان اتفاقي رای سره د دې بل منظوري ورکړې ده. د بل په حق کې 498 او مخالفت کې 114 سوټونه اچولي شوي وو. بی بی سی د برطانیې خبري ادارې یو رپورټ تر مخه دا بل به اوس د جانچ پړتال لپاره ایوان زیری او هاوس آف لارډز ته لیږلی شي. یاد دې وي چې وزیر اعظم تریسا مې د بریکزټ په اړه یورپي یونین سره مذاکراتو لپاره د راتلونکي میاشتې 11 تاریخ مقرر کړی وو، ولې د برطانیې سپریم کورټ په بریکزټ عمل درآمد د پارلمان منظورۍ سره مشروط کړی وو. د حجاب نړیوالې ورځې په موقع نیویارک کې په لویه شمېره کې مسلمانانو غیر مسلمه زنانو د امریکې جنډه د حجاب په صورت کې په سر کړو یوه درنه غونډه یې کړې. بلخوا برطانیې وزیر اعظم هم ټول یورپ کې د حجاب خلاف کریک ډاون غندلې. ویلي دي چې زنانو خپله خوښه ده چې هغوی هر رنګه لباس کوي. نیویارک په سیټي هال کې ترسره شوې غونډه کې زنانو د امریکې جنډه د حجاب په شان په سرونو تاو کړې وه. په دغه غونډه کې صرف مسلمانان زنانه بلکې د امریکې غیر مسلمه زنانو هم د ډونالډ ټرمپ د پالیسو خلاف د مسلمانانو سره د یووالي د اظهار دپاره ګډون کړی دی. د دې ترڅنګ د امریکې سره د برطانیې په پارلیمنت کې هم د حجاب د نړیوالې ورځې مناسبت سره د زنانو حقونو په هکله خبرې اترې شوي دي. پاکستاني نژاد د برطانوي پارلیمنت غړي تهمینه شیخ په وزیر اعظم ټریسا مې باندې زور راوړو چې هغه د زنانو د حقوقو دپاره اواز پورته کړي، چې په جواب کې ټریسا مې وینا وه چې زنانو ته حجاب اچولو کې ازادي پکار ده او زیاته یې کړه چې دا خوښه د زنانو پکار ده چې هغوی هر رنګه لباس کوي.